نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سفارش به د حساب د شروع کولو دپاره الله پاک قبول کی. اوږد حدیث دی، دا به انشاءالله بیا څه ټیم هر نبي له به خلک ورشي، آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، ټول به ورته عذر پیش کړي. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راشي فرمایي زه به الله ته په سجده باندې پرېوځم او الله نه به په سجده کې دعاګانې غواړم چې یا الله د دې خلکو سره حساب شروع کړه. نبی علیه السلام فرمایي د الله د طرف نه ما ته حکم وشي چې یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی الله علیه وسلم سر اوچت کا د سجدې نه، سل تعطى واشفع تشفع، غواړه او چې څه غواړې تاله به نن درکولی شي، ستا سوال به قبلیږي، او سفارش کوه ستا سفارش به نن قبلیږي. نبی علیه السلام فرمایي زه به یم یا الله زما سوال دا دی چې د دې خلکو سره حساب شروع کړه، که د چا دپاره جنت چې هغه جنت ته لاړ شي، او که د چا دپاره الله مکه جهنمي نو چې هلته لاړ شي. ځکه د قیامت ورځ به دومره سخته وي چې هغه خلک چې د هغوی دا یقیني په ځان باندې چې زه دوزخي یم، زه به دوزخ ته ځم، هغوی به هم دا ووایي چې موږ د دې ورځې نه خلاص شو نو دوزخ ته دې لاړ شو، خو چې اوس د دې سختې نه خلاص شو. دومره سخته ورځ ده د قیامت ورځ. ځکه عزتمندو وروڼو چې کله نبی علیه السلام هغه زمونږ سفارش کوي، په موږ باندې فخر کوي، موږ له به د کوثر اوبه راکوي، او د دې امت دپاره هغه په دنیا کې هم او آخرت کې هم ډېر زیاتې سختې او تکلیفونه تیر کړي دي. دغه نبي چې کوم ژوند موږ او تاسو ته ښودلی دی، د ژوند کومې طریقې راته ښودلې دي، والله چې په هغه طریقو کې د دنیا خیر دی ورپکې، برکت دی ورپکې، خوشحالي ده ورپکې، د هغه په ژوند کې به د پریشانو نه خلاص یې بس